هغه په عدالت کې د خپل خور سره مقدمه چلی د مون په محله کې دی او دومره سټی دی یقین زه خو په دغه دله باندې پیغمبري سلام هم ناچوم او د خپل خور سره په شاه منصور عدالت کې کیس چلی چې دا زما خور نه ده ما ته پته ده تا ته پته ده د محلي هر بچی ته پته ده چې دا سکه رور او سکه خور دي خو لیکن د خور والای نه انکار ولې کوي د خورولای نه انکار زکه کوي چې د روډ په غاړه باندې یو کانال دو کانال پلاټ دی هغه به زیات نه زیات د 1.5 کروڑ روپو وي زیات نه زیات دی وخت سره بالکل د روډ په غاړه باندې دی دو کانال پلاټ دی کدی وای چې دا زما خور ده خو خور هغه پلاټ اخلي ځان له خرڅي حج پې کوي یا بچو له کور جوړي د جیدات کمیږي ولې دی وټولو پر ژوند دی استاسو نه تاسو کوم که یو انسان لمرګ ناراضي او د په دزمو کو قبضه کوي خو بیا یو جواز جوړیږي د په پردو پیسو قبضه کوي خو بیا یو جواز جوړیږي چې د بټولو مرژوندې وي او دا به استعمالي یو ورځ مرګ را روان دی یو ورځ به زما استاد استرګي پټیږي یو ورځ به زما استاد ازنه تړي یو ورځ به ما او تا د مړي په تخته باندې اچي یو ورځ به ما او تا باندې امام جنازه کوي یو ورځ به ما او تا د قبر دی ډوغل ته کوزي الته وسکو دلته خدا که سخت رااله رور براشي رشتہ دار براشي بچي براشي گاونډي براشي یار دوست براشي الته بدر لسوک راځي الته خو دې یو 15 فوټه ورخته کی نه یو غاړه تم دیوال بری غاړه تم دیوال د پاسه تختی د تختو هغه سوري په خټه باندې بن کی په منونو او پټنونو خار په انسان باندې واړی د امداد ټول لارې بند شوي ما او تا بال تسکو دنیا ته بربند ناغلیو د دنیا نه به بربند زوخه ماشوم چې پیدا شي په بدن باندې کپڑی نه وي په سر باندې ټوپای نه وي په خپو باندې پیزار نه وي بربند دی لغړ دی پیب لري سرتور دی ناسونه ترې په دغه حالت کې با د قبر د خېټې نه د حشر خېټې ته ځو یو روایت دی د دواړو جهانو سردار وای په قیامت کې چې د مړی را پاسي دا به کوم دی بربند وي دا به بربند وي یو بیبي د رسول الله مبارک نه تپوس کوي د الله نبی دای به یو بل ته نه ګوري وینا دا به دومره سخت راځي دا به دومره سخت راځي چې دې کې وسوک دې ته نه سميږي چې بل ته وګوري چې دې څنګه دی هر سړی مخبل خلو کې ډوبي هر سړی سره به خپل ځان غوي چې ما سره به الله سه حساب او کتاب کوي د دې د وجه عزیزانو خپل ځان الله ته حواله کول په خپل ګناونو توبه استل حقوق الله چې کوم دي کوم د الله حقوق دي مزد روزه د زکات ته حج دي دا د الله حقوق دي الله په خپل حقوقو کې رحیم او کریم دی کې دې شي درته وبخي دا رحم سره سم نه دی یو حدیث کې راځي الله پرز د قیامت یو بنده راوغواړي د نور پردې به چاپیره کې خلق به نه ویني ځان ته به ودري ورته وي یا عبدي او زما بنده اتعرف ذنب کذا لانه ګناه درته یاد دی چې تا کو دروازه دی بند کړه شراب دسکل دروازه دی بند کړه زنا دی کولا دروازه دی بند کړه او قتل یا بل څه ګناه دی کو تا ګناه یاد دی به وای نعم یا ربي نعم یا ربي نعم یا ربي به اقرار کی به وای الله یاد دی راته الله یاد دی راته الله یاد دی راته اخر باندې زړه کې وای چې ما خود خپل ګناه په خپل اقرار وکړو زما په هلاکت کې خو شک نشته ری څنګه په دنیا په عدالت کې یو ملزم اقبال جرم کی چې دا کار ما کړی نو بیا قاضي هغه ته سزا اوري الله وای زما بندا تا دا ګناونه کول ما ته پتا وا خلکو ته پتا نه وا ما پتا پردا چولې وا ننم پتا پردا چوم جنت تزا دا رحم ده خو لیکن سنت دادی چې مونږ او تاسو سره به د ذری حساب کوي او یو د بندګانو حقوق دي د پلار حق دی د مور حق دی د رور حق دی د خزي حق دی د گاونډي حق دی د رشتہ دار حق دی د شراکتی حق دی د یتیم حق دی د کونډه حق دی د روندار حق دی دا ګوره په توبو نه معاف کیږي دا حقوق دا په توبو نه معاف کیږي دا به حقدار لورکه او یا به درته حقدار معاف کوي
عطا الله شاه بخاری رحمه الله لیکلی دي چې د دوو ګناهونو سزا د اخیری خبره کوم بیا دوا کوم د دوو ګناهونو سزا دا الله دنیا کې مور کوي آخرت کې به مور کوي د دې سزا به الله دنیا کې مور کوي تر هغه بدل مرګ نه راولي تر څو چې د دې سزا د دې ګناه سزا نه درکړي او د مرګ نه پس په مور کوي یو هغه ګناه چې یو سړی دنیا کې مور بي عزت کړه لاري بي عزت کو تر هغه بدل مرګ ناراضي تر څو پورې چې د دنیا کې ذلیل شي وي تاسو وګورئ زموږ چم کې او کاکاوله کې دغه ځامن وو دا اوس خبره ده خله دوه کالو خبره ده راټینګي کو ته پاسه پناستو نالای کې را پرزول ما خلکو ته وی زیاته او کما ته یو وی زیاته نه کړي وې دي ځکه د خپل پلان را بغولو دا خو د سر وختلی جنای خانه کې کینی جولای کې بده وګرځيږي نماول ازوی ته وې سمې کې باسا ما کبیره تکاغو قتل سم ټوبونه پیوا د پلار بی عزتی کړي وا دا غدو عطا الله شاه بخاری رحمه الله خبره ده چې خدای به دنیا کې ذلیل کوي دنیا کې هم سزا ور کوي آخرت کې هم سزا ور کوي او یو غره پردې حق ته نو چې چا سره پردې حق ته دروسه پورې استعمال کړي چې سو شو غو شو د نن ندانیتو کوي چې الا بود کېګم چې دا پردې حق ورکم مرګ ورس پته نه لګي دا توسخانو کې دا نوجوان کړو چاته گاډه بن شو رور ته وی دی خپل گاډي سره ټو چین کا روزه د مون سره ورو جماعت یو کی هغه گاډه ټو چین کو دې په گاډي کې چې کوم دی کې ناستو لا سٹارټ کړي نو د پینډه اسلام آباد نه راتو بلار باندې ساور کو مونږ ته څه پته لګي مونږ دې پیزار ځای ته نه رسو د دې منبر نه کوزيګم د دې جمعات نوزم ناصافي مرګونه لري زوی د بندو بل ځان الله تفارین حواله کول تا خلق ژوند دی فیته کال دی اتیا کال دی سل کال دی دا خو بتیر شي ک کورشته نوم تیریږي او ک کور نشته هم تیریږي ک خلی باسته نوم تیریږي او ک نشته هم تیریږي ک خو خوراکشته نوم تیریږي او ک کمزور خوراک ته هم تیریږي معاملې دا غزه سخته ده چا بدل آباد زندگی دا الله دې موږ تاسو له جوړ کی بل د عزتمندو ختم شو نو د دې ختم مقصد دا نه دی چې تراوی ختم شوي تراوی لاندې تراویم سنت ختم سنت چې تر اخیرانه روزي پوری مونږه تاسو ان شاء الله تعالی د تراوی پابندي کوو بل د تبلیغ کې سیرودو لګوي او جماعتونه بند کړی دي د دې حالاتو په وجه باندې خو زموږ مشرانو ترتیب جوړ کړی په خپل محلو کې سیرودو لګوي کار خدا عالمی کار دی ګور یقین ساتي د دې کار د وجه چې الله سمره انقلاب راوست کنه کدا ځنن د پیغمبر په منبر ناستم او دما په مخ باندې د پیغمبر سنت زما په سر د پیغمبر سنت دا ګور د درو ورځو تبلیغ برکت دی ګینن بمام سارول او بور کولی چاته مې ویس کړي چاته مې وی کټي د کسابه د تخنه د درو ورځو تبلیغ را پاسولې د پیغمبر مصلیتا دا ور دي ساده شپږ نمبر راوستي څنګه وته دی لوړی کوي کنه دغه سی به مونږ هم کولی الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي د کلم دی میدان کیو د الله په دربار کیو او رض او شپه الحمدلله د دعوت او د تبلیغ په مهنت باندې رض او شپه زره دنیا ټک نه کوم د دنیا ټک نه ټول رض په دین کې تیریږي بد طلباء او خدمت طلباء او ته پڑھائی د مدرسې تنظیم تبلیغ والا سره چې کم دې ګرځیدل را ګرځیدل دا غوړې د دې درو ورځو تبلیغ برکت دی او خپل بچي حافظان او عالمان کوي تبلیغ کیولې کوي په خوان به پوي شي چې سبا خو کم از کم چې مونږه تاسو مړیو شاته زما اوستا بچي زما اوستا قبر ناراضي او ما او تا تلاس چته په مقبره راتی ریدو یو ملګری را سره مالک دې مقبره کې به دواو کو زما دنیا او د نیکه قبر دی ستام دلته کې چې کم دې پلار خخته نیکه دې خخته ما ته موري سي مړی باندې سي راځي دوی په مړی باندې سي د پلار د مرګ شپږ میاشتې رانه شوې ما و ظالم داستا پلار دی چې ستاره پاره ټول عمر بهر مزدوري کړي وا او تاسو د پاره حرام یو مردار نه وی کتلې تاسو د پاره ما وی کاش کتی جمعه ته بوتلې تانه حافظ جوړ کړي تانه عالم جوړ کړي تانه یو بهترین مسلمان جوړ کړي تانه یو داعی جوړ کړي ننن بته د پلار متعلق پتا دا خبره نه کوله بلکې تب خپلت لې کم از کم کو نور سم ناراضي دا سوره فاتحه او قل هو الله احد ورچاله ورزي
دا خو به ورته ویل او دعا به ورته کړی و نو کم از کم یو بچی د قران حافظ او عالم کوي کټول نه یو بچی کوي دا خبره د ذهن نه وباسي چې زما زوی عالم شته به سخري یو عالم چرته د لوګي د وجه خودکشي نه کړی تاریخ کې وخی سوره خلق تعلیم یافته خلق نوکرو والا خلق هغه پاغي کې خودکشي کوي ټینشن نه دی لاره کې ټینشن نشته راخه چې د پیغمبر مصلی سره د ملګرتیا اختیار کا ټینشن دې ختم شو نو کم از کم یو بچی د قران حافظ او عالم کوي خدای دې دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي خدای دې په دې خبرو باندې ما تاسو ته د نبی علیہ السلام ټول امت ته د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الله دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې کوم طالبانو چې دا ختم د قران وکړ خدای دې ته د دې والدینو ته د دې استادانو ته د دې ټول خاندان ته د دې قران د هر یو حرف په بدله کې اجر او ثواب ورکړي خدای دا محلات دلته دې اوتري د ورپسې او دې تراو کې شرکت وکړو خدای دې ته دنیا او د آخرت خوشاله ورکړي خدای زمون صغیرہ او کبیره ټول ګناهونه معاف کړي الله زمون په ګناهونو باندې کلم د عفو راکاږي الله دې ختم په برکت باندې موږ ډیر ګناهګار یو ډیر خطاکار یو الله خدا ستاسو کلام ختمو خدایا دې په موقع باندې ته دعاګانې قبلې خدای زمون ټول ګناهونه معاف کړي الله دا زمون د مغفرت یو لوی ذریعہ ګرځولې کی خدای دا جماعت دا تر قیامت پورې آباد اوساتي د دې امام سے مولانا صد الله صاحب تا الله په عمر کې په علم کې برکت واچي یقین ساتي هغه کړهن الله ختم کړ چې د افغانستان استادان وو چونکه زمون په علاقه کې عالمان او حافظان وونه او پښتون سړی ته خدا کفر ښکارې دو چې خپل بچي به د قران حافظ او عالم جوړو په 1999 کې اخیری خبره کوم ما سي روزه ولا بولا نو ما په خپل جمعات کې بانګ شروع کو هغه کاکا اوس مړ دی الله دې داغه بخنو کی ما چې دریم بانګوي دي د لاس نو سلام ویدان نه براته مولا نه جوړه پښتون سړی ودا د مليانو کار دی وی بانګونه په جمعات کې نه وای ودا زمون کار دی نه نو پښتنو خپل بچي دا علم تر اوستل نه عالمان ته جوړول نه دا خو زمون د پارلوی خوش قسمتي را چې نن الحمدلله هغه کورونو کې حافظان او عالمان د خدای د نور سیوا کی الله دې په عمر کې په علم کې برکت واچي الله دې حافظانو نه با عمل عالمان جوړ کړي خدای زمون په حال باندې رحم وکړي د نبی عليه السلام په ټول امت باندې رحم وکړي دا کم مرض چې په امت محمدي راغله الله دا ختم کړي الله کم خلق به کې مبتلا دي صحت ولا ورکړي کم خلق ته بچتي الله محفوظ او مامون وساتي په بیرون ممالکو کې زمون د دې علاقو خلق زمون رڼا بایګان اغال ته بیروزګار ناشتي دغه بیماری د وجه غي ته دعا وکي خدای دا غي حافظ او ناصر شي الله دا غي حافظ او ناصر شي خدای مونږ ټول ته اخلاص استقامت سره د دین د مهنت توفیق راکړي خدای دعوت او تبلیغ په ټوله دنیا کې عام کړي الله حافظان عالمان دیندار خلق کوم مسلمان الله د حفاظت وکي الله د دې ملک پاکستان حفاظت وکي الله دې ته د اغیار استرګي خېللي الله قادیانیان يهوديان نصارا الله دې ملک د ختمولو کوشش کوي خدای د عمل د لا اله الا الله بنوم باندې جوړ دے الله دا تر قیامت پورې باندې باندې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.